مندو د معجزې یو مقصد دی چې د الله اصل مقصد دی چې د الله عظمت د خلکو په زړه کې پریوزي او الله چې کومې خبرې او کوم دین را لیږي چې په هغوی باندې خلک یقین او اعتماد وکړي. دویم مقصد یې دا وي چې کوم پیغمبر را لیږي چې د دې پیغمبر هم خلک عزت وکړي، چې د دې پیغمبر په لاس باندې داسې کارونه وشي چې هغه عام انسانان نشي کولی، د هغوی د وس او د طاقت نه باري، نو هغوی ته خپله پته ولګېږي چې بی دا کس خصوصي طور سره د الله د طرف نه راغلی دی. او دریم پکې عزت د دین وشي چې کم پیغام او کم دین پیغمبر د الله د طرف نه راوړي او د هغې بیان کوي، نو چې د هغې دپاره څه معجزه څرګنده شي، نو د هغه دین وقعت هم د سړي په زړه کې راشي چې زموږ دین اعلی دی، ثابت دی او قائم دی. نو دا مختلف مقصدونه وي عزتمندو د معجزې. معجزه څه ته وایي؟ معجزہ ویلے کی دا عجز نہ دا، مخلوق کو عاجز کرنے والی چیز. ہر اغا کار تا وی چی اغا مخلوق نشی کولے او دا مخلوق وس او پطاقت کی نہیں. مثلا دا مائک دے اوز دا معجزہ نہ دا ناشنا کار نہ دے، ځکه دا هر ملک جوړولی شي. چائنا جوړی، پاکستان کې خپل جوړیږي، جاپاني مایک جوړیږي. دا شان جاز معجزه نه ده، پکې معجزه نه ده. د دنیا دا څومره څیزونه چې موږ او تاسو استعمالو او کپنینو جوړې کړي دي، نو دا معجزه نه ده، ځکه بله کپنۍ والا یې جوړولی شي. چې کم کار مخلوق نشي کولی یا به الفاظ دیگر خلاف العقل یا خارق العقل یا خارق العادت، د عادت مطابق یو کار روان دی. مثلا دا مایک خبرې کوي او دا لوډ سپیکر خبرې کوي، دا عام عادت دا روان دی. یکدم یو لاس خبرې شروع کی، ځکه لاس چرته خبرې نه دي کړي، جبه خبرې کوي. مایک نه آواز روزي، یکدم د دیوال نه آواز روزي، یکدم د خارج نه آواز روزي. خلک وایي هلکه خلاف العادت کارو شو، ناشنا کارو شو. نو داسې کارونه الله پیغمبرانو له ورکوي د پیغمبر د تایید دپاره، د دین اسلام د ترقۍ دپاره او د الله د تعظیم دپاره. په دې کې اصلا تعظیم د الله چې ګوره دا د کوم الله رسول دی او د کوم الله پیغمبر دی، هغه الله ډېر عظیم دی او ناشنا ناشنا کارونه کولی شي. دا ځکه درته دا بیانوم، بعض خلک وایي چې د دنیا څومره نظام دی دا د علت او د معلول دی. آسان انداز کې درته پیش کوم، یعنی الله ټول کارونه څه کار پورې نښتي دي، نو چې هغه کار وشي بیا هغه کار کېږي. مونږ یو نه، کله ناکله د دې الټم کېږي. لکه مثلا وایي اور دی سوځول کوي، اوبه دي دا د انسان تنده ماتوي، خوراک دی د انسان مړول کوي، سترګې دي چې سترګې دي بس لیدل کوي، چې ژبه یې خبرې کوي، چې ژبه دې نه خبرې به نشي کولی، چې سترګې دې نه لیدل به نشي کولی، چې اوبه نه نو تنده به دې نه ماتېږي. دې ته ویلی کېږي د علت او د معلول قانون، چې دغه علت او دغه ریزن او دغه خبره موجود نو دا کار به کېږي. موږ وایو د دنیا الله همدغه طریقې سره جوړه کړې ده، اکثریت همدقسې کېږي. خو کله ناکله الله د دې الله په دې باندې مجبوره نه دی، انسان په اسبابو مجبوره دی. چې هغه کار کوي، هغه سبب کوي، هغه بلکاري کېږي، چې روټۍ خوري خېټه مړېږي. خو الله رب العزت په دې مجبوره نه دی چې یو انسان به خامخا په روټۍ مړی. الله د روټۍ نه بغیر هم انسان مړولی شي، الله د اوبو نه بغیر هم انسان تنده ماتولی شي، الله د سترګو نه بغیر هم یو څیز چاته ښودلی شي او هغه به پې پوه شي او هغه څیز به داسي. نو دنیا دارالاسباب دا، خو الله د اسبابو تابع نه دی او الله مجبوره نه دی. تاسو ګورئ ابراهیم علیه السلام ته اور موجودو، الله هلاک نه کو او الله د اور نه بچ کو. موسی علیه السلام ته اوبه د سمندر موجود وي او ډوب نه شو. نو داسې طریقې سره دا ټول مثالونه دي. خاوره په اسمان کې نه الوزي، عیسی علیه السلام به چې مرغۍ جوړه کړه وابل وته، مړی نه راژوندي کېږي، خو چې عیسی علیه السلام به بعضو مړو ته دعا وکړه بروچت شو.
نو دې ته ویل کېږي د عادت نه خلاف کارونه هم الله رب العزت د پیغمبرانو په لاس د اولیاو د نیکانو په لاس باندې کوي چې د پیغمبر نه داسې کار وشي دې ته وایي معجزه او چې د ولی صحابي تابعي عالم په لاس باندې داسې ناشنا کار وشو لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ آواز ورکو یو صحابي ته هغه په هغه بل ملک واورېدو یا مریم علیه السلام پیغمبره نه ده خو ذکریا علیه السلام به چې ورغلی ناشنا فروټ به ورسره پراته وو دا قرآن کې دا واقعه ده هغه ورته ویل دا کوم ځای نه راغلي دا فروټ ما خو نه دي راوړي ما خو تاله لګولې وه قالت هو من عند الله ویل جي دا د الله د طرف نه راغلي دي نو هغې له ولې راتلو هغه یو بزرګه ښځه وه یو د الله ولیه وه د الله نیکه بندګۍ وه نو الله سره خپل مدد وکړو صحابه کرامو سره وروسته نور اولیاء کرامو سره ناشنا واقعات شوي دي بهرحال زموږ موضوع د نبی علیه صلات وسلام د معجزاتو ده د ربیع الاول میاشته د نبی علیه السلام مختلف حیثیتونو سره بیانات کیږي د سیرت نو د نبی علیه صلات وسلام د سیرت حواله سره مختلف زاویې دي مختلف حیثیتونه دي چې کوم حیثیت نه بیان شي د رسالت د نبوت نه د ځوانۍ ژوند د بوډاوالي ژوند د بچپن د نبوت نه مخکې د نبوت نه وروستو ازواج مطهرات سره صحابو سره غیر دینو سره غزاوات جنگونه شهادت مختلف حیثیتونه دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام قرآن او حدیث کې هغه بیان شوي یو حیثیت به اعتبار د معجزاتو سره دی چې د نبی علیه السلام په لاس باندې عجیبه معجزات څرګند شوي دي او هر نبی له الله معجزات ورکړي ځکه الله به پیغمبر د ټولو مخالفینو په مقابله کې را لېږلو نو دې له الله رب العزت د هغې مطابق قوت او طاقت هم ورکو او داسې طاقت به ورکو چې هغه به د هغوی نه زیات او ناشنا بو نو دغه شان نبی علیه الصلاۃ والسلام له هم الله رب العزت معجزه ورکړې وه د نبی علیه السلام لویه معجزه قرآن ده ځکه د نبی علیه السلام په وخت کې شعر و شاعري زیاته وه نو هغوی به د خبرو نه متاثره کېدل نو الله رب العزت نبی علیه السلام له داسې کلام او خبرې ورکړې چې شاعرانو ته حیرانو چې داسې کلام خو موږ نشو کولی نو چې داسې کلام ته نشي کولی دا معجزه شوه لکه انسان لایټ جوړولی شي خو انسان نور نشي جوړولی نو لایټ معجزه نه شوه او نور معجزه شوه انسان د رڼا دپاره راډ جوړولی شي خو سپوږمۍ نشي جوړولی او که بالفرض جوړ هم کړي داسې به نه وي په هغې باندې به ډېرې خرچي کېږي او هغه به داسې رڼا نه کوي هغه به ایکسپایر کېږي هغه به خرابېږي د هغې بټنې به جوړې د هغې لپاره به یو لوی سیسټم جوړی او هغه به بیا هم ټولې دنیا ته رڼا نشي ورکولی او دا د بظاهره وړه شان سپوږمۍ ده اگر چې غټه ده دا سپوږمۍ د دې دنیا د شپږم حصې برابره ده ټوله دنیا چې شپږ حصې کې یو حصه دا سپوږمۍ دومره ده سپوږمۍ د دنیا نه وړه ده نور د دنیا نه غټ دی 29 لاک یا 10 لکه ګونه غټ دی دا نور او سپوږمۍ وړه ده خو یو سپوږمۍ د څوارلسمې ټوله دنیا یې رڼا کړي د شپې داسې بلب انسانان نشي جوړولی چې هو به هو دا کیفیاتي او داسې کاري سپوږمۍ له موږ تیل نه ورکو نور له موږ تیل نه ورکو ګیس وله نه ورکو بیل یې نه داخلو او موږ ورته مزدوران نه دي ودرولي چې دا به راوباسي او دا به سنبالی یو کار هم موږ نه دی کړی بې اختیاره راخیږي او بې اختیاره ځي یعنې زموږ په اختیار کې نشته نو دې ته وایي معجزه چې مخلوق داسې کار نشي کولی نو بهرحال عزتمندو د نبی علیه الصلاۃ والسلام همداسې ډېر معجزات دي نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه معجزات چې کوم د حدیث په کتابونو کې ذکر شوي دي بعضې د واز په کتابونو کې ذکر شوي د هغې سندونه نه وي دا هغه معجزات دي چې د کوم سندونه باقاعده معلوم دي او د حدیث په کتابونو کې ذکر شوي دي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې یو ځل ما وکتو نبی علیه الصلاۃ والسلام په منبر باندې ولاړو او د الله کبریایي او لویي بیانوله او نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې شوق کې رالی د الله بړیي او د الله وحدانیت چې بیانو او نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل هم د الله د وحدانیت د بیانول نه په خپل هم متاثره شو چې ډېر ناشنا انداز کې بیان کو وایي ما کتل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په کوم منبر باندې ولاړو هغه ښي طرف ته او ګس طرف ته باقاعده خوځېدو وایي زه دومره ویرېدم
چې چېرته نبي علیه الصلاة والسلام د دې نه راونه غورځېږي. نو الله په پیغمبر ټینګ کړو او یو منبر باقاعده خوځېدو، یو صحابي په خپله سترګو باندې وکتلو. نو داسې معجزات شوي دي عزتمندو، او داسې ډېر معجزات دي. نبي علیه الصلاة والسلام یو بله معجزه ده، د زرو نه زیات معجزات دي د نبي علیه السلام، بعضې 3,000 پورې نقل کړي دي. په دې باندې باقاعده کتابونه لیکلی شوي، کتاب کې سندن یو معجزه د نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړي. نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل یو غر باندې روانو یا ولاړو، نو هغه غر وخوځېدو، باقاعده خوځېدو. نو غر خو خطرناک ځای دی، د انسان د غورځېدلو خطرې. نو نبی علیه الصلاة والسلام په خپله موجودو ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم سره. یو روایت کې دا راغلی، بل روایت کې راځي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه او حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه او حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه سره. دې صحابه کرام یا یو واقع دوه پیریم کېدی شي، یو ځای کې سره دغه صحابه کرام او بل ځای کې سره دا نور صحابه. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په غر باندې وختو، نو هغې جنبش وکړو، باقاعده حرکت یې شروع کړو لکه څنګه چې زلزله راشي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي داسې په هغه غر باندې خپه وواله او دا ارشاد یې وفرمایل، وایي ای غره، ویل تا ته پته نشته دی ستا په شا باندې یو پیغمبر او یو صدیق او یو شهید موجود دی. نو دې کې نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او د شهادت او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د صدیقت گواهی ورکړه او پیشنګویی ورکړه. او واقع هم دقه کارو شو چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیرسته شهید شو. دام یو معجزه ده چې د الله په اذن باندې پیغمبر سره واک اختیار علم غیب نه، الله رب العزت یو خبر ورته په ذهن کې واچي یا جبرئیل علیه السلام راولیږي او اداغه د بیان مطابق پیغمبر بیانو کی. الله وی ان هو الا وحی یوحى، زما دا پیغمبر چې خبرې کوي وما ينطق عن الهوى، دا د خپل چاهت نه کوي، د خپل زړه نه کوي، د ځان نه کوي. ان هو الا وحی یوحى، دا ته موږ وحی وکړو، هغه وحی تاسو ته بیان کی. نو الفاظ د دې او مفهوم او معنا زمونږ الله وی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په غر باندې خپه واله، غر ادریدو. اگر نبی اسلام ته نقصان هم نه رسوله، خو نبی صلوات و سلام ابو بکر صدیق او د نورو صحابه ته هغه معجزه ښکاره کړه. دا ځان له خبره د عزتمندو بعضې کسان دي کې چې معجزه د پیغمبر اختیار کی که نه، یعنی مطلب چې کله پیغمبر وغواړي معجزه صادرولی شي که نه. د نبی علیه صلوات و سلام په عمر باندې او د هغه په زندګۍ باندې موږ نظر اچو، نو صحیح خبره دا معلومیږي چې دا د پیغمبر اختیار کی نه. ځکه ډېرو ځایونو کې نبي علیه السلام باندې سختې راغلي دي، خو نبي علیه السلام ځان ته نه دی ویستی، هغه سختې پې تېرې شوي دي او هلته څه معجزه او داسې خبره نه ده څرګنده کړې. معلومه شوه دا چې د الله د طرف نه به کله حکم و چې موږ څه معجزه څرګندو، نو پیغمبر به هغې ته تیار کړو او هغه وخت کې به هغه واقعه وشوه، اگر چې معجزات هم ډېر زیات شوي دي. نو دا ځان له یو خبره ده. موږ وایو دې کې د پیغمبر واک او اختیار نه، د الله په اختیار وي چې کله پیغمبر باندې کوي. د الله خوښه ده چې کله یو ولی په لاس باندې یو معجزه څرګندوي او کله نه کوي. ځکه دا دې دپاره وایم بعضې کسان وایي چې مثلا دی ولی کې دومره کمال دی او یا د صحابي او یا د پیغمبر کې دومره کمال دی، خو بس دا ټولې قصې به ختمې کړی وی که نه، مثلا کافرانو له هم داسې شکست ورکړی وی او داسې چې کوم دی ځان به مالداره کړی وی او دا نور به کړی وی، دا به کړی وی. نو موږ وایو دا د پیغمبر اختیار کې نه، بل پیغمبر هر یو شی غواړي نه. پیغمبر خو ستا پسند شی نه که نه چې ته د هوس پجاري، ته پیسې غواړې او ته دا کار غواړې. الله دا معجزه او کرامت د داسې کسانو په لاس څرګندوي چې هغه الله والا خلک وي، د هغوی دنیا سره ډېر سروکار نه وي او هغه پاکان خلک وي. نو بهرحال عزتمندو دا د نبی علیه الصلاة والسلام مختلف معجزات دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مکه فتح کړه، دا یو بله معجزه ده. نبی علیہ السلام په لاس کې داسې یو چوکه نیولې وه او په بیت الله کې 360 بوتان پراته وو. عام بیت الله کې ګر چاپېره بوتان پراته وو. خلکو به طوافونه بربند کول. چا به تپوس وکړو بربند طواف ولې کې؟ وایي جي په دې کپړو کې موږ ګناه کوو.
وایي ځکه دا کپړې نه اچو ګناهګاري کپړې دي حالانکې کپړې خو ګناهګاري نه ګناهګار خو لاسي ګناهګار خو سترګې ګناهګار خو خپۍ هلکه بیا ځان نه دا لاس کټ کا چې ته ګناه خو کپړو نه ده کړې کپړې خو بې زبانه دي او د هغوی بې اختیاره دي ستا لاس ستا اختیار کې دی نو لاس ځان نه کټ کا نو چې کله نبي علیه الصلاة وسلام فتح مکه وشوه نو د ټول نه اول صفایي نبي علیه السلام د الله د کور د بوتانو نه وکړه نو لاس کې داسې وړه چوکه نیولې وه داسې اشاره به ورته کوله او یو آیت کریمه ویلې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا حق رالی باطل به ختمیږي او باطل ختمېدلو لپاره پیدا شوی او هغه بوتان به په ځمکه را پرېوتل دوام بعضو روایتو کې راځي چې بعضې بوتان د صحابو کرامو په لاس باندې نبی اسلام را گزار کړو هغه بوتانو چې کوم بیت الله کې دننه یا بیت الله د پاسو علي صاحب نبی اسلام ورته وخېجو بعضو روایتو کې راځي نبی اسلام ورته زما په دې شاه باندې خپه کېده او برنه دا هوبل غټ غټ بوتانو لات منات هوبل دا غټ بوتان چې دا بیت الله کې دننه او بیت الله د پاسو اول ته را گزار کړو باقي دا نور بوتان لاندې نو چې نبی اسلام به تېرېده اشاره به کوله او بت به را پرېوتو او بت به ولې نه را پرېوځي نبي علیه صلات وسلام یو ځل سپوږمۍ ته د شپې سپوږمۍ ته اشاره وکړه او دوه ټوټې شوه یو صحابي وایي دا دوه پیرې شوي دی وایي باقاعده موږ ولیدل چې یو د سپوږمۍ یو ټوټه د غر د پاسه پاتې شوه او بله ټوټه د غر نه لاندې پرېوته او پناه شوه او د هندوستان په تاریخ کې هم لیکلي دي پخواني هندوانو تاریخونو کتابونو کې هم لیکلي دي او د هندوانو مشرانو لیکلي دي چې کومو کسانو دا لیدلی دي چې یو وخت داسې راغلی و چې سپوږمۍ نیمه وه او نیمه نه وه خو هغه لږ ساعت دپاره وه صرف معجزه لږ ساعت دپاره یي د عبرت دپاره یي چې د الله نه خلاف خلک الله ته راشي او چې کوم الله والا خلک دي د دوی ایمان کې ترقي راشي او دوی ته په خپل ایمان باندې اطمینان میلاو شي نو دې وجې نه عزتمندو دا مختلف معجزات دي د نبي علیه الصلاة وسلام نبی علیه الصلاة وسلام یو معجزه بل هم ده یو ځل یو عیسائی مسلمان شو نو نبی علیه الصلاة وسلام هغه ته یو کار حواله کو هغه په لیکلو پوهېدو کتابت باندې کاتب او خوشنویسو نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل چې ته موږ سره وحي لیکه زه چې کومه وحي تا ته ویم نو هغه ته لیکه نو هغه لیکل شروع کړو او دغه رنګې د نبی علیه السلام نه سوره بقره او سوره آل عمران هم وویلو او دی لیکل یې مو کړل بیا څو ورځې پس هغه مرتد شو واپس لاړی نو نبی علیه الصلاة وسلام پسې پروپیګنډه وکړه پروپیګنډه یې وکړله ویل ده ته به ما لیکل کول یا هغه زما لیکلو نه به تقریرونه کول وایي ده سره خپل څه نشته نبی علیه السلام یې یادو ځکه لیکل خو به ده کوو خو هلکه خو به تا ته نبي علیه السلام املا کوله تا خو د ځان نه لیکل نشو کولی خو بهرحال پروپیګنډه خو پروپیګنډۍ نبي علیه السلام ډېر خفه شو چې ګوره دا عیسائی مسلمان شو موږ د ده دومره قدر وکړو موږ ځان سره خصوصي صحابو کې کېنولو کاتبین یې وایي خصوصي صحابه دي ځان ته نږدې خلک دي موږ به پیرزو وکړه ځان ته نږدې کو خصوصي کسانو کې هم داخل کو او بیا هم لاړی مرتد شو زه مرتد او ارتداد خپل کار دی خو پروپیګنډې خو څوک چا پسې نه کوي که نه او موږ سره صرف دا دوه صورتونه خو دي موږ سره خو ډېر صورتونه دي یو سل څوارلس صورتونه دي او د نبي اسلام خو لویه زندګي ده نو د نبي علیه الصلاة وسلام د خفه کولو د وجې نه الله رب العزت په هغه مرتد انسان مړ کو نو مړ خو انسان په خپل ټایم مړ کېږي خو د مرګ نه پس یو ناشنا کار وشو چې پیغمبر له تکلیف ورکړی نو هغه کسانو چې کوم دی عیسایانو کله هغه خښو نو چې خښې کو چې سار رال هغه مړی بار کوتو د قبر نه نو عیسایانو بیا دا افوا پیلا وکړه چې چونکې دا د مسلمانانو نه راوښتی و نو دا به مسلمانانو داسې کړي قبر به کنستلی بارې راویستی دی په بله ورځ باندې د هغې نه ډوب قبر گهره او جوور قبر وکنستو او هغې کې هغه خښ کو سار چې رال بیا راوتی و درېیمه ورځ یې د هغې نه ډوب قبر جوړ کو پوخ قبر یې جوړ کو خپله خواري سره ډېره زیاته وکړه په درېیمه ورځ هم د کسان نه پرېوتو نو بیا هغوی ته یقین وشو چې دا د پیغمبر بد دعا والی دی یا د پیغمبر ازار والی دی او د دې د وجې نه د سره دا کېږي او دې کې د مسلمانانو څه چال نشته
وی بیا هغوی هغه مړی همدغه ځای همداسې پرېغوستو چې وروره چې موږ یې ښخو دومره خواري وکړو سبا بیا راوځي نو موږ پرې څه وکړو بس همداسې هغه مړی په هغه صحرا کې او په قبرستان کې همداسې پرېغوستو اوس بس لړمانانو مارانو میږانو څه څه شي به خوړلی وي نو دا د پیغمبر مختلف معجزات دي عزتمندو